ګوره پښتنو ځوانانو، تاسو نن ماشومانان یې، ځوانان یې، تکړه یې، په وجود کې انرژي ده او دا ستاسو سره بهترین موقع ده په ژوند کې د رزق د اخیستو او په زندګۍ کې مخ په وړاندې د تلو، د کروڑپتی جوړېدو او په زندګۍ کې د یو بهتر مستقبل بیا موندو. دا ستاسو سره بهترینه موقع ده چې تاسو خپل زندګۍ کې رزق والئ. اوس په دې ټایم کې تاسو ځوانان یې، په وجود کې انرژي هم ده او فیملیان یې دومره درنې نه دي. د وخت سره سره چې تاسو ودونه وکئ، کور ته نوې پیغلې راشي، د هغې سره سره ماشومانان پیدا شي، فیملي درنه شي او د نورو خلکو ذمهواریانې چې دي هغه ستاسو په اوږو باندې درنې شي، په تاسو باندې د کور ذمهداریانې سیوا شي او بیا تاسو د نورو خلکو د مستقبل د ګټلو کوشش کوئ، نو دا ستاسو سره بهترینه موقع ده. ځوانان هم یې، تکړه هم یې، په دې ټایم کې عمرونه هم دومره نشي او ستاسو سره د زده کړې یو بهترینه موقع ده. د وخت سره سره به بیا چې مخې ته لاړ شئ، نو زندګي به بیا تاسو له د زده کړې او مخ په وړاندې د تلو د یو غټ رزق د اخیستو به تاسو له بیا هغه اجازه در نه کړي او هغه موقع به بیا ستاسو سره نه وي، بیا به تاسو ډېر زیات خفه یئ. د رزق نه مه یریږئ، په رزق کې الله تعالی پیدا ایښې ده، پیغمبري پیشه ده، تجارت وکئ، بزنس وکئ. نن سبا په دنیا کې دنیا شی مواقع دي چې په هغې باندې تاسو کروڑپتیان هم جوړېدی شئ او ځان له یو بهتر مستقبل چې دی هغه بیا موندی شئ. نو ما ته پته ده چې زموږ پښتانه ځوانان زیاتتر د چاوې ماوې او د بل چې د سړي د خولې د دې خبرې نه یېرېږي چې موږ به چې تاوان وکړو. نو که تاسو ما ته ګورئ، نو ما 2-3 پیرې ما د خپل پلار چې کوم مارکیټ دی هغه ما 2-3 پیرې کریش کړلی، نو زه نن ستاسو په مخ کې دلته ولاړ یم. نو په زندګۍ کې چې ځوان یې او په هغه کې جذبه یې او په هغه کې خپل موټیویشن یې، نو هغه تاوان هم کوي او بیا کور له ګټه هم راوړي، هغه تاوان واپس کوي. نو همیشه مستقل مزاج اوسئ، نو چې مستقل مزاج یې او تاوان خو نو ګټه هم تاسو کوئ او الله تعالی ډېرې پیرې که ته ناکامه شي، نو الله تعالی ستاسو نه شاته ولاړ دی، کامیابي به درکوي. دویم نمبر، زموږ ځوانان دا سوچ کوي چې یاره په موږ کې هغه پوټینشل نشي، نور خلک زموږ نه قابلان دي او هغوی زموږ نه یو ښه سیوا پوهېږي او داسې هېڅ قسم شی نشته. الله تعالی ټول انسانان یو شان پیدا کړلي، هر سړي له که هغه پړه لیکلی که انپړ دی، ټول له خدای تعالی یو شان دماغ ورکړلي. د دې به زه تاسو له دا مثال درکړم چې یاره کله تاسو چېرته په چنه کوڅه کې روان یې او سپی درپسې شي، نو نارمل سپیډ چې د انسان دی هغه 10 کیلومیټر پر هاور دی، خو که چېرې به تاسو پسې سپی پشي شي، نو انسان بیا به 100 کیلومیټر پر هاور باندې سپیډ وایي. نو که دا سړی تعلیم یافته دی او که جټ دی که جاهل دی، د دواړو سپیډ یو شان وي. د دې نه دا پته ولګېده چې په دواړو باندې کله پرشر راشي، نو دواړو پوټینشل چې دی هغه یو شان دی. زه به ځان مثال درکړم چې کله به زه کالج کې به زموږ پیپر و، به سبا باندې به زموږ اګزام و، نو په دې یو کال کې به زموږ کتاب نه یادېد، خو په دې یو شپه کې به موږ دا کتاب په یاد کو. نو په هغه ټایم کې به پته ولګېږي چې یاره په انسان کې ډېر غټ پوټینشل دی، په انسان کې طاقت ډېر زیات دی او دا ستاسو په دماغ الله تعالی داسې یو بهترین کریشن دی دماغ چې دی له ته په کم ټایم کې کوډینګ وکړي، په کم ټایم کې ته له کم کمانډ ورکړي چې یاره دماغ ما ته دا کار کول پکار دي، نو هغه یې تاله کوي، دماغ چاته م انکار نه کوي. خو د دې مین ریزن دا دی چې سپی موږ پسې نو موږ دماغ خو له کوډینګ وکړو چې یاره موږ ته زندګي بهتره ده، او کله چې به موږ باندې به سبا باندې اګزام او پیپر نو دماغ له باغه شپه باندې موږ کوډینګ وکړو چې یاره موږ له سبا پیپر ایسته پکار دي. نو که چېرې ته په نارمل لایف کې خپل دماغ ول هغه کوډینګ وکړي، نو انشاءالله العزیز ته به کامیابېږي او ستا به یو بهتر مستقبل چې دی دا به ستا په نصیب کړي. نو همیشه زمونږ ځوانان چې دی هغه په احساسې کمترۍ کې مبتلا دي، د دغې وجې د نور خلکو په مخ کې هغو د ځانه کامیاب او قابلان ګڼي او ځانو ته کمتره ښکاري. نو ګورئ ګلونو، زموږ معاشره داسې غونې ده چې یاره زموږ معاشره که ته لږ د مخکې راتلو کوشش وکړي، نو خلک ملنډې دي او اقاړې دي. نو همیشه په هغې محفلونو کې مه کښېنئ، په کم محفلونو کې چې خلک ستاسو مذاق وړوي، هغو ستا په مخ باندې د مذاق په شکل کې ستاسو بېزتي کوي. د دې نه بهتره دا ده چې ځان له یوازې کښېنې، ځان د خپل ځان سره دوستي وکړي او د خپل ځان سره خبرې کوه. که چېرته نه څوک تپوس وکړي چې یاره یوازې ناستې منټلي د ځان سره خبرې ولې کوئ، نو ویل که د لندن ښاره له متې را سره لې. همیشه د خپل زندګۍ، د خپل ژوند، د خپل ځان په باره کې پازیټیو سوچ کوه، د غټو غټو جایدادونو د بلډینګانو د اخیستو سوچ کوه، غټې خبرې کوه. خلک پتا پورې خاندي، د خلکو کار څه دی؟ خلک خو تماشګیر دي، تماشګیر به یا سپېړې وي
یا به خاندي. نو پرېږده چې تماشګر کوم خپل کار کوي هغه ته مه کوه، هغه د هغوی کار دی، هغو به کوي. نو په زندګۍ کې د غټ بلډینګانو، د لمبرګیني، د جیټ جازونو، د هلیکاپټرو د اخیستو کوشش کوه. نو که ته بینتلي وانلې لمبرګیني خو به والې، که لمبرګیني وانلې ویګو ډاله خو به والې که نه. که د غټ جایداد او د غټ جایدادونو د غټو بلډینګانو مالک نه شي نو یو 3-4 کوارټرو خو مالک شي که نه. دا ستا په سوچ باندې ډیپینډ کوي. که چېرې ته غټ سوچ کوې نو په مستقبل کې چې ته مخې ته ځې نو ستا دماغ چې دی هغه تا په دې خبره باندې مجبوره کوي چې ته دغه خوبونه چې تا کوم لیدلي ته د دې لپاره سټپ واخله، ته د دې لپاره یو قدم واخله. زیاتره زموږ ځوانان داسې دي چې هغوی پیسې ګټل غواړي، پیسې د چا نه دي خوښې، پیسې ډېر خوږ شی دی په دنیا کې. هغوی ته پته نه شي چې موږ یې وګټو څنګه، هغه لاره څه ده. هغو له هغه پیس کې او هغه لاره ورته نه ده معلومه چې یاره موږ د کوم ځای نه راونسو. نو ګورې ځوانانو، د پیسې د ګټلو لارې ډېرې دي. لومبی غټ سوچ وکړه، منټلی ځان تیار کا، منټلی غټ سوچ وکړه، خپل د شخصیت په باره کې پازیټیو سوچ وکړه، د هلیکاپټرو د جازونو د محلونو په باره کې سوچ وکړه، نو بیا به ته لار په خپله بیا مومې. دقه ټایم دی چې په دې ټایم کې ته د دماغو کوډینګ وکړې چې ما ته دا چیزونه پکار دي. دا د دماغو کار دی. دماغ الله تعالی پیدا کړي دي دغه چل لپاره دي چې دله ته کوډینګ وکړي، غټ خوبونه پکې ورننه باسي، دی به بیا تا په هوا کې اوچتوي، مخکې به دې بوځي. رسک والی یریږئ مو، رسک څوک وجلی نه دی، په رسک کې پیدا ده، ګټه ده پکې، کامیابي به ستاسو په مخ کې انشاءالله العزیز. همیشه خپل په باره کې پازیټیو سوچ کوئ چې یو سړی ښه په ګټه وولي نو په ښه ډول دا سر ولی. خپل په باره کې چا مسلمان هم غلطی خبرې مه برداشت کوئ، غلط مشوره دله نه در کوم، خو شخصیت لومبی دی، خپل ځان لومبی دی، خپل شخصیت لومبی دی. دا خبره بیا واورئ، خپل پرسنالټي لومبی ده. پرسنالټي بهتره ساته، ښکلی لباس کوه، پازیټیو سوچ کوه، غټ خوبونه کوه، غټې خبرې غټ خوبونه یې نه په مستقبل به ستا په نصیب کې فیصله الله تعالی په لاس کې درکړله. انشاءالله العزیز مستقبل کې به کامیابي ستا ترلاسه وي.